او لا سلاسل ولي وي کوم دې کې دا څه چې دا البته کې سلسله د جبال یو شان د غرونو یو لوی سلسله وا نو غزوه سلاسل وتوي بهر کې په دا په جمعه الثاني اتمه هجره کې دا محشد ذکر اختلاف په کتاب قوم یادي وهي غزوه اللحم وجذام دا دو قوم د یمن دوی سره د جنگ شوی دي نو غزوه اللحم نو په دې په نسبت کې ذات السلاسل وتوي او په قوم ته نسبت کې کوم قوم سره شوی دا لها موجودات وتوي قال ابو اسماعيل بن ابي خالد وقال ابن اسحاق صاحب المغازي دي يزيد نقل عن عروه وهي بلاد بني وعذره وبني تكشف لكن قومنا ودي صغير كبيره وشريك وسر جامع شوي او ده سبيل مشهد محشد الكريري هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لو تفتش وفي مرحله بين عبد الله بن خالد بن حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او دي مقرر في الافكار ذات الثلاث المشهد بعث اميرا قال فاتيت دور فقلتم دي مشاهده في جدل المشهد كتب يقول صحابه كذا بيحترم ورأي فاتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعدت رجالا ثم من عثمان ثم من أيوب بس جبشم مخافة أن يجعلني في آخره واسمح الأخيار ذلك إليش كنيش فقوم نمبر كراشنا وكذلك تفوزونكم أسكنا خير تفنصر أصل كده نبي السلام إذا كم صفتنا صحابة وكريري تتقدم لإسلام وإن عمرو بن العاص مسلمان كريري او یا تقدم یا فضائل نور مشتا وقت شمارنا هذا حجة الوداع نفتها جرير يوليك دعوة سفارة حجة الوداع بيخبر تخفيل زمان عليه السلام لو فراشي وجيبا مختلف كيان يو فلا نختمر استيائي رشوة صاحب دا عینی دی کلی دی بدر الدین عینی دی کلی دی بسلاسل خوشگوار او اعلو قبوطا بولی وی داخل تکیو چینوا او دیر اعلو خوشگوار او بیوی نوی دی وجه نزات السلاسل وتوی دی کی ویگی پا خبره سلاسل خشتا اعلو قبوطا بولی یو سوی چی کنتو بالیمن دا ملاقشم دا دوب صلو سر دا اهل یمن دعوت لے گلو یو زو کلا نمو او دبل ذو عمر ذو كلاع او ذو عمر لا ذو قشعر فجعلت أحدثهم ما هو بيان قدوار النبي عليه السلام ذو عمر ما توي لئن كان الذي تذكره كوي أغا كتي ذكرك كوي أغا صفت كتي ذكرك الذي صفته من أمر صاحبك كي غشات لصاحب سادة النبي عليه السلام دي كذا ترى صفت ذكرك لقد مر على أجله منذ 3 دقائق فمر تريل ولدي دته چې کوم صفاتونه ذکر کې من امر صاحب کا د دې صفاتونه معلومیږي ما ته پته ده چې مر على اجله منذ 3 فيكشو بیا راوات بیا مسلمانان واقبل على متوجي شو ما ترى حتى اذا كنا في بعض الطريق بعض غير رسيدو رفع على اختار شو متي وقافله طرف مدينه قافله روانه موږ ته تاسو کو چې سحر دي وقالوا اغيب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كتب سابقه کې د نبی عليه السلام تمر اوصاف موجود دي تاسو په یوه کې په خبر منځ کوم ځای کې دي واستغرق ابو بکر والناس صالحون صالح دي جګړه مګړه مستقر راځي دا کوي چې تنه اختلاف نه فقال مزو کلا عز عمر او موږ د نبی زاوس چې نبی هم وفات موږ د تدخل کتابونو اخذ ونی خبره ده مقررات ملاقات به بالفرض جام دي ان دا خو ځنیات کنه پورا تفصیل خو نه دی او دا کتابونو نه معلوم کړي او دوی اخبر اصحابك خبر او خپل مرګ دې ابو بکر چې ان قد جئنا مغرال او بس واپس کیږو او نرجعوا ولعلنا سنعود ان شاء الله بالوقت شو واپس يوم انت ما خبر ورته ابو بکر تا جرير وي في حديث فقال الا جئتنا ولنا لا وسط دوی سره غوړې الى الفرض فلما كان بعض قال لي ذو عمر يا جرير يا جريرة إن بك علي كرامة استاذ ما يحسان فروت جتابة ببلامات إيمان نتيب كريدي أو ذلك مخبرك بخبره إنك معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم ترأغب والكتاب ما كنتم ما اتفقتم اتفاقا إذا هلك أمير نتأمرتم في آخر بلد مشورة
او اذا كانت بالسيف کله امارت په توره شي په توره نو کانو بیا به دا خلفاء ملوک شي ملوک ظالم بادشاہ ته وایي یغضبون غضب الملوک ويرضون رضا الملوک بادشاہ په څه خوشحالي وي چې ته په ګناه کې مستبا کې په بدو کې مستبا کې او که د هغه خلاف په نیکۍ کې هم کښېنو وجنې دي پرېږدي دی نه پوهېږې په خبره دا ورپسې شه مولانا او سیف غاړې ته وایي د دریاب په غاړه باندې دا جهینه قبیله د هغې سره دا جنګ شوی دی هم یتلقنون او صحابه انتظار کو دی او قافلې د قریش عید تجارت قافله او امیر ذی ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه دی تکړه سے مولانا صاحب څه یو لښکر یو دی په طرف د ساحل د بحر او امیر کې باغی باندې ابو عبیده بن الجراح دا 300 کسان وخرجنا فقلنا ببعض الطريق فتوقع ختم شوا نو حکم ابو عبیده به ازواج الجيش په لښکر فتوقع د لښکر راجم شو ټول توخه راجم شو فقال بزوده ثمر نجم ذکر چې چا سره ډیره چا سره کم ده نو په شریکه به وو دوه تیلې ته جوړ شو درګو مزوده تیلې مزوده تیلې ته وو فقال يقوتنا من بيروجي لا كل هرب دغه دغه حتى پنيام خلاص شو ولما كن يصيبنا الا ثمره ما كم ته کنه یو ما تاري تفيد رسول عنكم عن جوعكم ثمره فجوا تفيد رسول وقال والله لقد وجدنا فقدها من فقدان الثمر لدين فهو وقت مطير كما اخلاص کا ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت يوقب مثل الزرق فشان د غونډه د غار د غونډه فشان هغه دریا راوړل البحر بالروايه الرازي کوم پتورو وه فاكل منها القوم 18 ليله اصل شپې دې 300 کسانو قران 300 ثم امر بحكم ابو عبيده بزلائم فدول شو تفختات ادوكي من ازلائه فنصبا قدر ولشو ثم امر براحله او تبلغات راشي جرا راحله غټوا او وګت سره پکې فروحلت پرې بار او قطم واچول شو قد سلام دغه فاصله وکړه شي ثم مر تحتهما هو سره راکبنا فلم تصبهما راحله وتون رسيدنا دومره فخته غټوي چې کب بسونه په اوخ کې باندې تور کې خدای چاته دې سر رسیږي چې اوخ هم وي اوخ ایبل او سلیم په د اوخ په شان وګت کېږي غټ وګت لوړ دان نو سونه سر شو دینه معلومه جو سونه واخو پکې شابته او راکبین شابه انتظارم کو ہاں لیکن اس آگے کے اتلت مجھے کیا رکھا سر حضرت میں دیکھا اتلت سے ہاں نمون کا خبت تا اونو پانے کھولے دے مجھے شر خبت موسوی لکھے گی او بیا اونو پانے کلم شروع کرے پا یو کجورا کار نکے دکنا کجوری بم پڑی ہو یوا فالقا لنا البحر الدار فتن عنبر وزوی حوت خبر لما کتیر شو گئی حوت ورتوي دلته دابه فاذا حوت او دابه في اطلاق دي دابه ما يذوب على الارض فزمك الذي في اطلاق فمطلق حيوان كيجي واكلنا منه نصف شهر كسر حذف کړی واستهنا من ودكه داغيت كمواز ودل غيبا نزانون ورقل حتى صابت الينا اجسامنا وجزونا مغاطبات كلك شو واخذ ابو عبيد الزلاع عن مخي الدوس بيدي انت بجنس وعلم من اعضائه فنسبه فعمد الى اطول رجل معه وقال قال بيان ما زلزلان من زعيم فنسبه واخذ رحلا كي جاوم واغشت قالان دؤوف وبعيرا فمر تحته وصليت وقد كينا قال جابر وكان رجل من القوم ورسطونا وقعوا فكي فقبل لكي ده قوم يوصلوا دريق وخانه ألا دريق ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر تجزور جملا دريق وخان ثم إن أبو عبيدة نهاه قال عمر يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لي كنت في الجيش فجاءوا قال انحر قال نحرت دري ثم جاءوا قال انحر دري قال نحرت ثم فقال انحر ثم قال نحرت بيعودي شو قال انحر قال نهيت با عثمان شو أبو عبيدة منع ولي منع تو خان ټول حلال چې موږ مدینه ته بسرسي نو مولانا صاحب اسه اندازه لګاو چې دریو خانه ولا لا لوله دروازه نو اصل ترزو کې څونه خانه لګي ها صندوق نو معلومه ده چې په دې کپ کې د سلورو پزوستو خانو نم زیاته کوته ځکه چې مدینه منورې ته ګرول دې تا خون وای دې تکاب وای په دریاب کې دا کپ ته نه دخلي دا ټول ول الله وکړي
ورپسې شه مولانا میتن په اعتبار د ما یکونو دی دی بطر او نو مړ شو شابته ځان سره راوړې وي سیب راوړې مو ده يقرأ رزقا أخرجه الله أطعمنا إن كان معهم فأتاه بعضهم فأرسله عليه السلام لموسى أو كتب إذا كاب واحد خرابي إذا في مال جواتي في مال جدي في واجب ولا في واحد ما نكوتشي يعني خرابي أنا واحد اللي في مال جود ولا أغير توبتنا في الله جلال كوتش كلاس شيء بيرفضان نكاي شابه أو ده تبوك نفس تبوك ده غزوة نفس حضرت ابو بکر صدیق اسلام سره 300 صحابه واغشتل او په نهمه هجره کې حج وکړ شابه مخکدا او کامل صورت براءت شابته فاحکاماتو کې اخر نازل دی صورت نساء دی جی او دا آیت صورت نساء کې ذکر کړه صورت ورقه او مطلق كم آيات آخر نازل دي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله شابته إسلام دغه حق دغه نفس راغلي دي شابته ما راكوا رؤيا ذلك في وجه كراهية ذلك مضاف قدر کا کراهیت تاسو مال غواړئ نه وخت مال خو خدای درکړي ما چې بشرا درکړه خدا خو ډېر لوی خبره ده خو د جنت بشارت ته جاغ یو نفر د یمنو اقبلوا البشرا ذک بنو تمیم قبول نکا شابه ده بنو عنبر تلګرو د بنو تمیم یو شاخ دی بعد روح یعنی ولګو الیهم دوی ته اغارو حمله په وکړه واصاب منهم ناسا وصبا منهم نساء او غنیمت کې د خزم راوستي شابه او بنو تمیم مسلمین کوم پس تدریو خستتوننا تدری خبر مې اوریدلې د نبی رسول الله یقولها چې تدری ولا بیانول فيه پر قوم کې پر بنو تمیم کې زمين په اعتبار د قوم راځي یو خبر سره یوم اشد امتي على الدجال مقابله کې به سخت دی مثلا په دې کې یو قیدی وا د عائشه صدیقه سره وا وقال اعتقي هذا لك فانها من ولد اسماعيل او دریم سری صدقات الال فقال هذه صدقات قومي دا کثر بدل لینه دغه یا قومي یا قومي دا ګوره دا ولې ځکه دا د اسماعیل علیه السلام د دوی د نسب ته پیدا او ابراهیم اسماعیل علیه السلام دا من قومي من دا اسماعیل علیه ختامي وي بیبي چې و د جرهم قبیله د دې قوم نه و تاسو پوه شئ په خبره نو دا دی ګوره چې څومره قیدیان یې راوستي دي ټول یې ځات کړي دي شابته نو ابو یو موږ له یو امیر مقرر کړي دا غي تعدو ابو بکر وی قعقاع ابن معبد ابن زراره ولا مشرکا عمر وینا بلکې امیر کا اقرع ابن حابس ترى نو قال ابو بکر ما اردت الا خلاف تعالی کده ما خلافك ما یو نو واقع صادر د بنو ما قال عمر ما اردت خلافك ما قلت خلاف نه مراد کړی ما دا بل پکې حق کاری دوړو تمہارا یو بل سره بحث وکړه حتی پورته شو وازونه رسوا مناظر شو پکې ایو الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى ان قضى ویږي په خبره یا رسول الله چې تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون بیا ټول چپ شو شابه جمع دا وافد دا وافد څه ته ویل کیږي جرګې ته هغه قوم چې وافد دي چې مقصد یو ځای ته ګم خلک چې یو مقصد لپاره یو علاقې ته لاړ شي شابه نو تفصیل ما ویل دي ښه چې دا مختلفو وختونو کې دا وختونه راغلي دي یاد دي کنه هغه کتاب الایمان کې تیر شوی دی ها زما لپاره یو منګيري تنتبذلی نبی د مال پکې نبی جوړيږي فاشربه حلوا في جر زيسكما او خواجوي في جر منګي ته وي
وان اکثرت منه کډیر مې ته اوس کله قوم سره کېنما فاصلت جلوس وګت کم یریدم چې رسوا بشم څه مطلب بیا نشه جوړېږم رسوا لکه شوملې چې ترسي رسوا دا چې څنګه غړي وړي اصله سبات ما خارجي نشي دا معنا فقال قدموا بعد القيس فالنبي عليه السلام قال مرحبا بالقوم شبته او یو مجموعه جمله دی اجمالی مت خبر کړي تفصیل پکې نه ها دلته شي ها إلا شهادة أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة لله والصلاة بدون نقير أولاد الكيلو حتى المرتبان مضبط أغلو الكيلو غلزة ولشيوه يعني مطلب ده السري دی ورتوي چې په دې د دې لوخو ممانعت دی د دې لوخو ځنه د دې لوخو مشروبات مسکا لیکن مولانا صاحب ورستو د دې لوخو ان الذات یولوخ لا يحرم شيئا حدیث کې څه ویلي دا مخکې زمانہ وا د حرم د شراب لوخي نو خلکو په شراب یادېدل بیا رسو جایز شي ویلي شابه دې او مولانا صاحب کدا یو شی سړی ډیر اوس کی کنه چې د غفلت وینه شو ته نه وای او چې شوملې اوس کې ماسته مسکه نو په سړي باندې اثر کوي شابه دې او دې کې به دشمن تاګ نه کوه أربعة وتقسيم في 5 بيان متر شبه يو قلت كذا يو شوام هم رمضان ولدي كنيس تابل كيستان يزكو جواب متر دي ها ده حديث دمبيل شبه ركعتين بعد العصر كي ها كتير لي ها ابن عباس يقول أضرب مع عمر الناس عنهما عن خلق بمت وهل ولا عمر زمانه کې مکمل منشي دي خو خصوصیت ته نبی عليه السلام په تفسیر غوڼو په یې کړه مکمل تفسیر مې ویل دي ها بين عدالة الأرجان قل أخواتي قبلك والدوائي تقول أم سلمة يا رسول الله أنا ما ندري لك تمنى قوي ركعتين أتنا يري بكتا فأراك تقول مسكة فإن أشار بيدي داو تقول يري انحراف سيوكي فلا إشارة بيبه مقصد تبير السوشتي بيبه موعي وطا أو بعض الرجال فأشار بيدي فستاحرة عنه فلما انصر فقال يا بنت أبي أمية لا كنية أم سلمة سألت عن ركعتين بعد العصر إنه هو ثاني مناص من عبد القيس في الإسلام من قوم يشغلون ركعتين بعد الظهر فهما هاتان هذا هو سنة كويكة لكن نام خصوصية النبي عليه السلام دي يا بي هميشه ولي کړی دي ألم ترى تنظري أني إذا عملت عملا داومت عليه يا بتي أول جمعت قائمة شبيلة أول جمعة فصل جمعينا جمعت في مسجد رسول الله إذا في غنبر في مسجد النبي كمجموعة بس في مسجد عبد القيس كده عبد القيس فتح شو دي مناسبة دبر شو كنا ده فجواسا كده بحرين جواسا ده فری نوم دي نو فجواسا كده جمعة شوي ده بس جمعة ده مسجد النبي او کتبه چې دینه مخکې کې په مسجد جمعه کې کړی هغه مخکې ده هغه مسجد نبی وینه مخکې ویږي مسجد نبی نو پس جمعه بحرین کې پتا شو جواسا نو په دې کلام په باب جمعه کې راځي ان شاء الله بس صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا دعا کے بعد اندر رحمت کا اللہ رحمت خدا رحمت اللہ کا اسماء فاضل ذریعہ الاسلام طالبان معلمان فاضلان مدرسین مقدس بنا اللہ شفاء مردگان بخش برحمتك يا رب
کور کې څه ضروري حاجت دی الله دې پوره کړي. شیخ جانماز خیر دی کولی کې دا یو مرګري د دیر فاروق احمد سے مور وفات الله دې مغفرت الله دې